اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمار اسلام عزت مند مسلمانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی هغه انسان د پاره خوش نصیبی ده نیک بختی ده هغه د پاره چې هغه انسان زما هغه امتی چې د سحر په دوران کې د سحر په وخت کې درې کرته په محبت او په مینه وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم نبیا. دا درې ځله وای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم نبیا. دا درې ځله وای الله تبارک وتعالی با دې انسان ته چې کله مرګ راځي مرګ به د ایمان وي، مرګ به الله تبارک وتعالی د ایمان ورکي. دویم نمبر دغه انسان په ورځ د قیامت الله تبارک وتعالی په حضور کې چې کله دا انسان ودرېږي الله تبارک وتعالی به راضي کی او جنت بوله ورکي. دریم نمبر حضور پاک صلی الله علیه وسلم به دلا سونسی پورز د قیامت او ځان سره به جنت ته بوزي. سونه لوی سعادت نیک بختی د هغه چا لپاره ده چې څوک دا کلمات وایي. آسان کلمات دي، په جبم آسان راځي، زده کول هم آسان دي. مؤمنان مسلمانانو په اخلاص او په محبت باندې دا وایي، اس ټیم ور باندې نه لګي، ګنټې ور باندې نه لګي، وختونه ور باندې ډېر نه لګي، مختصر وخت کې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. آسان کلمات دي، از دې کې خپل ځان د پاره وایي، خپل دوستانو ته وخایي، کور کې بیبیانو ته وخایي. مخکې شعر کې چې خلک یې زده کي، خلک یې ووري، چې بل یو مسلمان یې ووري او هغه وایي تا ته په الله اجر او ثواب درکوي او هغه ته الله تبارک وتعالی اجر او ثواب او فایده ورکوي. نو مخکې شعر کې خلکو ته خور یې کې چې خلک یې وایي او فایده ترې نه خلک والي. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.